یو څو مسلې درته د روژې ویم. یو خو ما درته تېره جمعه ویلي، اوس هم درته ویم چې دا روژه د پېشمني لږ مهرباني کوئ، په وخت باندې پېشمني بندوئ. ډېر خلک چې هغوی بانک سره اوبه څښي. ما تېره روژه هم د جمعه هم ویلي، بانک خو په سبا کې ویلي کېږي، د سبا د خطو نه پس بانک ویلي کېږي. نو د سبا د خطو نه پس چې د اوبو څښلې، نو روژه دې لاړه برباده دې کړه. اوس خو نن سبا نقشې لګېدلې په دې جوماتونو کې ځای په ځای، یو نقشه ځان سره کور کېدې، یا د ورځې په جومات کې ګورئ، خپل ټیم معلوموئ، د دې مطابق فیصله کوئ. دویم دا دی، ډېر خلک دا تپوس کوي په روژه کې لمبل روژه ماتېږي که نه؟ په لمبلو روژه نه ماتېږي. که څوک لامبي د غریب تږی دی، یا مثلا وجود ته تکلیف ته او دی اولامبي، یا د بل ضرورت ته وجه نه لامبي، هېڅ نقصان نه راځي. صرف دومره د فقهاو یو جزیه لیکلې ده، که یو سړی د تندو د ختمولو دپاره په اوبو کې غوټې وی نو مکروه دي. پرېږده چې لږه یو پوټې تنده دي وي چې ثواب دې زیات شي، هم دا تنزیهي مکروه دي، نقصان پې روژې ته نه رسي. به هر کیف روژه پې نه خرابېږي که یو سړی لامبي، که یو سړی سر غوړ کړي، په دې هم روژه نه خرابېږي. اگر چې بعضې سړی سر غوړ کړي، نو په دې حلق کې د هغه غوړوالی محسوسوي، یا سترګو کې رانجه واچوي، نو په دې حلق کې که دې داسې ناري کړي او خراش کې راوغورځوي، نو په هغې کې د رنجو هغه اثر راځي. په دې روژې ته فرق نه راځي. ښه، سر غوړولو باندې یا په سترګو کې دارو واچوي یا په سترګو کې رانجه واچوي، دې باندې روژې ته هېڅ قسمه فرق نه راځي. که په یېره چا څوک خوړل، روژه پې نه خرابېږي. او که چا خوړل په یېره، چا خوړل، نو ته به ورته یادی که به نه یادی؟ نو فقها وایي که سړی مضبوطه ورته یاده که، یا لکه روژه دې ده. او که سړی کمزوری و، بوډا یا بیمارو، یا د صحت نه کمزوری دی، مې یاده ورته، خدای وله روزي ورکوي، پرېږده چې وخوري، په یېره روژه نه خرابېږي. او که په غلطۍ باندې ته روژه ماته شوه، غلطۍ او یېره کې فرق دی. یېره کې د سړي نه روژه یېرئ، او په غلطۍ کې په خطا کې ورته یادی. لکه مثلا سړی په غسلخانه کې لامبي او دا بوجۍ خولې ته مخامخ شوه، روژه یاده ده، او غلطۍ سره خولې ته، په قصد نه، په خطا او په غلطۍ هغه اوبه حلق ته لاړې، نو په دې روژه ماته شوه. خو صرف یو روژه به نیسي، کفاره پې نشته، ځکه د قصدن دا کار نه دی کړی. غوږ کې که د چا اوبه لاړې، نو په دې روژه نه ماتېږي. که یو سړی پوزه کې اوبه اچوي، نه خرابېږي. خو که بره دې راښکلې او دا تیرې شوې، نو روژه دې لاړه برباده شو. که یو سړی غاښ وباسي په روژه کې، پرون ما نه چا تپوس کړی په ټیلیفون زه کوم، نو په غاښ وښکو روژه نه خرابېږي. خیر دی، خو احتیاط دې وکړي. هغه انجکشن کوئ، نو په دې روژې ته فرق نه پرېوځي. احتیاط دې وکړي. احتیاط دا چې هغه دارو یا وینه تیره نه شي. که هغه دارو یې تیر شو، نو روژه ماته شوه، یا هغه وینه چې غاښ نه راوځي هغه تیره شوه، نو بیا روژه ماتېږي. نو احتیاط دې وکړي، نور په نفس غاښ وښکلو روژه نه ماتېږي. که د یو سړي لوګی تیر شو، په لاره روان دي، چا خشاک بل کړی دی، لوګی هغې بې اختیاره تیر شو، نو په دې روژه نه ماتېږي. او که قصدن یې لوګی راښ کړه لکه سګرټ، نو روژه یې برباده کړه، روژه یې ماته کړله. که د یو سړي دوړه تیره شوه، روژه پې نه ماتېږي. که یو سړی د مسالې کار کوي او د هغې هغه دوړه یې تیره شوه، یا د دارو درملو کار کوي، یو حکیم صاحب کیپسولو کې دارو بندوي او د هغې هغه دوړه یې تیره شوه، یا یو ښځه ده او په چج باندې هغه دانې پاکوي او د هغې دوړه یې تیره شوه غیر اختیاري، په دې روژې ته نقصان نه رسي. خو یاره احتیاط ته کوي، په روژه کې د دې څیزونو نه ځان ساتي. انجکشن باندې روژه نه ماتېږي، که د مټ دی او که د رګ دی او که ډریپ ولې نه دی. دا د علماو فیصله د مفتي شفیع صاحب رحمت الله علیه د ډېرو ډاکټرانو نه او د علماو کمیټي کېنولې او په هغې کې فیصله کړې ده. مولانا شریف علي تانوي صاحب او مفتي شفیع صاحب ټولو دا فیصله کړې ده. نو په انجکشن باندې د رګ یو انجکشن چې د ملا دې تیر کې ووایي، د ملا په دې تیر کې هغه نیغ په نیغه مازغو ته رسي، نو په هغې روژه ماتېږي. یا که سر د چا سوري او داروی پکې واچول او مازغو ته ورسېدل، بیا پې روژه ماتېږي. یا خېټه د چا سوری وه او داروی پکې واچول او خېټې ته یا معدې ته ورسېدل، روژه پې ماتېږي. نور که یو سړی وجود غوړ کړي او هغه غوړوالی دننه یا د واورې مشین کې ودرېده او هغه یخوالي رطوبت وجود ته دننه م ورغی، په دې په روژه کې فرق نه راځي. که د یو سړي په غاښ کې غوښه نښتې ده او په ژبه هغه غوښه ده را جدا کړه او تیره یې کړه، نو که دا د چڼې برابر وه، د چڼې
یا د هغې نه زیاته وه نو روژه خرابېږي، او که د چڼې نه وړه وه نو لږه وه بیا روژه نه خرابېږي. او که بار یې راوښکه، بار یې راوویسته او بیا یې تېره کړه نو که لږه یې که ډېرې روژه خرابه شوه. یو سړی خوله وینې شوه او لاړې تېرې شوې، ډېرې زر نورې لاړې توکي. که چرته دا وینه د دې لاړو برابر وه یا وینه په لاړو غالبه وه نو بیا روژه ماته شوه، او که لاړه پې غالبه وه د وینې رنګ پې کم و نو بیا روژه نه ماتېږي. په الټو روژه ماتېږي که نه ماتېږي؟ نو دې کې لوی تفصیل دی، د علماو پکې لوی اختلاف هم دی، او چې کوم راجح قول دی هغه درته وایم اسان غوندې. که چرته چا قصدن الټی وکړې، تالو کې ګوته ووالو الټی وکړې او په ډکه خولي، قصدن الټی وکړي او په ډکه خوله، په دې روژه خرابېږي، ماتېږي. او که قصدن نه بې اختیاره وله الټی رالي، بیمار دی غریب، یا زنانه بعضې وخت کې الټی کوي، یا نارینه دی